همیشه د پاره د ډز کولو نه مخکې لږ شانتې سوچ کوه چې آیا زما دا زندگی صرف زما د ځان ده او که دا به د نور چا په ښه باندې هم راځي. که د خپل ځان په ښه دې نه راځي نو د بل چا په خیر راوله دا د ټولو نه غټ او قیمتي خبره ده. ولې چې دا سوچ وکړه چې یار چې زه دا ډز کوم نو آیا د دې سړي بچي او د دې کور دورانېږي نو دوی به څه خلي. دا یو ویډیو مې کتله، یو ماشومه د خپل پلار سره ولاړې او د هغې پلار په اتکړو کې، نو د خپل پلار بېوسۍ ته ګوري او پلار د هغې د خوشحالولو لپاره په اتکړو کې ولاړ او د لور ته ګوري او خاندي چې ګنې یاره زما دا لور دا محسوسه نه کړي چې ګنې یاره زما دا پلار په اتکړو کې دی. نو دا ولې بیا موږ دا سوچونه په هغه حوالاتو کې کوو، په تاڼو کې کوو چې یا زما د وجې نه چاته نقصان ونه رسي، زما د وجې نه چاته تکلیف میلاو نه شي، زما بچي خفه نه شي. خو دا سوچ د ډز نه مخکې که موږ وکړو چې یاره زما دا بچي دي دا به در په در کېږي او د دې به د کوره بې کوره کېږي، نو ولې داسې حرکت کوو چې بیا هغې دپاره په تاڼو جیلونو کې دا پراته سوچونه کوو چې یار زما بچي په کم حال دي. نو دا حال چې په کم حال دي د دې حال تپوس د چا نه کې دا د خپل ځان نه وکړه چې زما بچي په کم حال کې د چا د وجې نه دي. نو دا سوچ لږ ځان ته وکړه که چېرې ما دا ډز نه وی کړی نو زما بچي به نن الحمدلله په ښه حال باندې. دا یو ماشومه د خپل پلار سره ولاړې او پلار یې په اتکړو کې او پلار د هغې د خوشحالۍ دپاره په اتکړو کې د هغه په چهره باندې دا مسکا زه ګورم او هغې ته ګوري چې یار زما دا لور دا محسوس نه کړي چې ګنې زما پلار په اتکړو کې دی او خفه دی. دا ولې چې په دغه حل کې د پلار سره د خپلو بچو غلي او بیا لور یو داسې لوی نعمت چې هغې ته پلار د ټولې دنیا نه ګرانې او هغه لور چې پلار ته ورمخکي او د هغې بېوسي په هغه سترګو کې او ډېر د مجبورۍ نه خاندي خو هېڅ نشي کولی. نو سوال درته کوم مهرباني وکړئ چې هېڅکله داسې حرکت مه کوئ چې په هغې باندې ستاسو بچي خوارېږي او د چا کور ورانېږي او د هغه بچي پرې خوارېږي. نو د ډز کولو نه مخکې لږ شانتې سوچ کوئ او د خپلو بچو باره کې د هغوی د مستقبل باره کې او د هغوی د زندګۍ باره کې لږ شانتې سوچ کوئ. راځئ دا یو ویډیو کلیپ در سره شریک کوم، تاسو دا وګورئ او د دې پلار پکې دا بېوسي وګورئ او د دې ماشومې په چهره باندې دا مسکا وګورئ، د هغې د پلار په چهره باندې دا مسکا وګورئ. بیا به تاسو ته احساس وشي چې واقعي ډز د انسان دپاره څومره نقصاني او څومره فایدهمند دی. راځئ دا ویډیو در سره شریکوم، تاسو وګورئ. یوازې یم ډارېږم د ژوندون د سخته لاره چې غږ دې یو ځل بیا واورمه پلاره زما پلاره، چې غږ دې یو ځل بیا واورمه پلاره زما پلاره، چې غږ دې یو ځل بیا واورمه پلاره زما پلاره، چې غږ دې یو ځل